دې ته به ګورې چې آیا لیډر یې په ملک کې ناست دی د نرانو په شان او که د ملک یې تښتېدلی دی ځکه چې د عدالت سامنے نه شي کولی میلمه ته علم په خیرانې وایي هغه ته دا نه وایي چې بمونه واله د عمران خان ته وایي چې که بم یي او که بمبار یي که هره بلا یي زه به دې وزیرستان ته ځم او ویې خوله په پاکستان کې واحد سیاستدان چې په اور ورېدو کله بمونه ورېده کله په مدرسو باندې بمبارۍ کېدې یوازې یو عمران خان و چې وزیرستان ته تللی و په نوم ووټ اخیستی دی بیا هملته په شلو کالو کې چې کوم دی په اسمبلۍ کې مایک له داسې پوکې هم نه دی ورکړی صرف ترقیاتي کارونه نه انشاءالله قانون سازو باندې به هم خبرې کوو د خاتم النبیین قرارداد په پاکستان کې په هر یو سرکاري یونیورسټۍ کې د قرآن او د تفسیر او په ترجمه باندې د قرآن په تفسیر سره د ښودلو پابندي چې دا د نه ورکړي ډګري به نه ورکړي د هغې سره سره نن چې څومره درسي کتب دي په هر ځای کې د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نوم راځي د دنیا په سطح عمران خان په اقوام متحده کې ودرېږي او د حرمت رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوي او دنیا ته دا وایي چې کله په فرانس کې تاسو د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخۍ کوئ نو ولې مسلمان دنیا ته په هغې نقصان رسي د نورو په شان نه دی چې په خپل ملک کې چې کوم دی جلوسونه وباسي او بیا امریکې ته په سفارتخانه کې پټ په پټه وایي چې ماله وزارت یې زما راکړه زه به یې ټول نه ښه خدمت وکړم چې کله د اسرائیل د منلو خبره راغله دلته د دین ټیکهداران د نام نهاد قام پرستو په ملګرتیا کې کېنه او اسرائیل په حق کې قرارداد پاس کړه او د هغې لپاره یې خبره وکړه عمران خان وایي چې څو پورې د فلسطین او مسجد اقصی خبره نه حل شوي د اسرائیل نه منلو سوال هم نه پیدا کېږي نو انشاءالله په دې خبره هم ښه کلک ولاړ وي آیا په وایټ هاوس کې ورته په خپه باندې خپه اچولې ده او سترګو کې ورته سترګې اچولې دي او که نه هغه بل ورته داسې په سر باندې لاس ایښی دی دی ورته داسې د پیشو په شان راغونډ شوی دی دې ته به ګورې چې آیا لیډر یې په ملک کې ناست دی د نرانو په شان او که د ملک یې تښتېدلی دی ځکه چې د عدالت سامنے